يا سيزر دعاء أبو هريرة رضي الله عنه برواية كده إمام أبو داود إمام النسائي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول صلى الله عليه وسلم بدا دعاء بوقته. الحمد لله زمن ده أذكار ودعاء قالوا كمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي الله وي صحابة كرام وي أو كده دي نور الأذكار ودقدي وريد پرون کسه کابل جو کسه تا میسنجر باندې ویډیو راولې کنه ودا لازم وګوره دا سره لاندې لیکلي ما کوله کوي صوفي لګیا د ذکر کوي پښتون دی مذکر غالبا ویډیو د افغانستان د کس دا غزي پښتونو ویډیو ذکر څومره کوله ذکر دی ټول صوفیان راځي شي دا الله هو الله هو الله خا زبر خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو او طول پیوزه خا خی خو او هو دا ذکر روان ناغ بل پاک سپیکر روان استو ناغوی چی پیدو زبر پن پیدو زیر پین پیدو پیش پن پن پین پن او دی سر طول خوزی تا اس کم ذکر دے باتو پوزے پن پین پن او پن پین پن او طول سر دیسی او اللہ ہو پا دوی چی ردو کی دوی وابیان دعاگانی نمانی وابیان اذکار نمانی ستا دا ذکر والله که نوح علیہ السلام امر عمر میشی کنا او دا چاله راتا پا دی مرائی باندی کی دا ولال می که بیا دلم پن پین پن نمانا مو راش اللہ ترا دیشی دوی پن پین پن یو بدعت خطا جوڑ کنه دی چه خلق دی را جمع کردی دی خو بیا خو یو ذکر خو آیا کنا یو آیت وایا یو حدیث وایا او دا غي سره بیا دې خوځیده ناروا دي بیا دې دا طریقه صحیح نه ده هومو چې کې خوځي بیا به سره وي چې ځا یو ذکر به کې وکړو یو آیت به کې ګورم نو پن 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 خا خي خو او زازیزو تاسو دې یو دې کنه وځي تاسو دې شتی دا ملغلری پراتی دی پنیٹ کی گوری دا دوی نورم دی سکے موتی دا غیشتی الحمدللہ پا مخد اللہ شکر ادا کوئی چا اللہ منتا دا صفا سوچا منحج دا قرآن و حدیث را نصیب کرد ورسول صلی اللہ علیہ وسلم بوئی اللہم انی اعوذ بک من الفقر یا اللہ زب پناہ غوڑم پتا سر دا غریبینا غریبی انسان دے گڑوڑ کئی غریبی دا خو ازیر چې انسان دنیا ته نقصان رسي خو کله د انسان دین ته نقصان ورسي او هغه غریبی چې هغه حد نه زیاته نشي کله سړي د دین ته نقصان ورسي څنګه دین ته نقصان ورسي کیدیش موزونه تی ګډوډ شي څنګه چې ملګری وي چې کیدیش دې سم مرحله ته ورشي چې په الله باندې بدګمان شي ها څنګه ولا داني شروع بارك الله فيك حرام نور حرام طریقو سے غریبی دلا سے دینم ګډوډ شي مدغه غریبی نه الله من ټول ساتي یو خو دې سه لکه ګور دې سه کې دې نشي چې ټول دنیا دی یو شان مالدار شي او دې سه مالدار شي لکه څنګه چې بچایان دي دې سه نشي کېږي خو دومره ژوند کسره دې سه غریبی چې د ژوند ټول حاجتونه نه پوره کیږي خو دومره محتاج نه دی چې دین ګډوډ کیږي دې سره گزاره کیږي خو د دې غریبي چې بسړي راشي کنه چې د سړي دین ګډوډ کی نو دا ډیره لویه سختي نو دلته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غریبي یاد کړو والقله والذله او په دین او دنیا کې د ضرورتونو د کمینه والذله او په دنیا او آخرت کې د رسوایینه قلت ستوي یعنی دین او دنیا کې چې کوم زمون ضروري څه پکار دی کمه راشي دین کې کمه نقصان نه دی دین کې کمه ها دنیاوی ضرورتونه دی هر چا دي او بای کې کمه راشي ژوند دې نیمګړی غونډه کیږي نو یا الله دغه نه مساته والذله او یا الله د دنیا او د آخرت د ذلت او رسوایینه مساته
واعوذ بك ان اظلم او اظلم او پناه غواړم په تا سره د دې نه چې زه په چا ظلم وکړم یا په ما څوک ظلم وکړي. دې وضاحت مخکې شوی. نو څومره قیمتي دعا ده چې خاص د غریبۍ او د ذلت تذکره ده چې یا الله دې نه موږ وساتو.